بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن كل ما شرط فيه العلمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان أو لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول. واعلم أن كل ما شرط فيه فدې عبارت کې مصنف دوی فائدې ته مصنف بیانوي. فائدې عبارت کې مصنف دوی فائدې بیانوي. ٹھیک ده؟ خو اولې فائدې نه مخکې تاسو یو تمهید زده کوئ. څه زده کوئ؟ تمهید زده کوئ. هغه دا چې د غیر منصرف څومره اسباب چې دي دا به دوه حالونه حالي نه وي. اسباب منصرف دا به څو حال نه حالي نه وي. دوه حال نه به حالي نه وي. دا به د علمیت سره جمع کېږي یا به نه جمع کېږي. علمیت سره به جمع کېږي یا نه. ٹھیک ده؟ پوهېږئ په خبرې باندې اسباب مناصرف به دوه حال نه خالي نه وي. یا به د علمیت سره جمع کېږي یا به د علمیت سره نه جمع کېږي. که علمیت سره نه جمع کېږي دا خو صرف وصف ده. څه شی؟ علمیت سره چې نه جمع کېږي څه شی ده؟ وصف ده. که علمیت سره جمع کېږي دا بیا دوه حال نه خالي نه وي. پوهېږئ؟ که علمیت سره جمع کېږي نو دا بیا دوه حال نه خالي نه وي. یا به سبب مؤثره وي. سبب مؤثره یا به غیر مؤثره وي. پوهېږئ؟ یا به سبب مؤثره وي یعنی غیر په د اسم کې به اثر وکړي او غیر منصرف دی پر به سبب جوړ شي او یا به اثر نه کیا سے به جمع کېږي وسره. ٹھیک ده که نه؟ یا به اثر نه کړي. چې اثر نه کړي نو درې شیان دي. تانیث په الف ممدوده سره مؤثره وي. غیر مؤثره چې وي. تانیث الف ممدوده سره او الف مقصوره سره. تانیث الف مقصوره سره. ٹھیک ده که نه؟ او جمع منتهى الجموع. د درې وړو سره علمیت جمع کېږي خو غیر مؤثر ده. مطلب څه؟ که علمیت وي که نه وي دا به غیر منصرف وي. که علمیت وي که نه وي دا به څه وي؟ غیر منصرف به وي. پوهېږئ په خبرې باندې؟ که چېرې دا سبب مؤثره وي بیا به دوه حال نه خالي. که سبب مؤثره وي نو یا به مؤثر سبب مؤثره محض وي. ٹھیک ده که نه؟ یا به سبب مؤثره مؤثر شرط وي. ٹھیک ده که نه؟ یا به سبب مؤثر څه وي؟ محض وي او یا به سبب مؤثر څه وي؟ شرط وي. ٹھیک شوله؟ که چېرې سبب مؤثره محض وي که چېرې سبب مؤثره محض وي دا صرف دوه شیان دي. څه شی دي؟ او یو عدل ده او بل وزنی فعل ده. وزنی فعل. پوهېږئ په خبره باندې؟ او که چېرې سبب مؤثره شرط وي ٹھیک ده که نه؟ نو څلور شیان دي. څه شی؟ څلور شیان دي. تانیث بالتا. تانیث بالتا که لفظي وي که معنوي. ښه لفظي او معنوي دواړه. پوهېږئ په خبره باندې؟ تانیث بالتا لفظي او معنوي دواړه. ٹھیک ده که نه؟ بل عجمه
څه شي عجما بل الف نون زیدتان الف نون ٹھیک شو او بل ترکیب دی عبارت کے مصنف تو ستا دوی فائدے بیانوي سو فائدې دوی فائدې خو اولی فائدې باندې پوهېدل نه مخکې تاسو تمهید په طور باندې د وجه حصر زده کوئ ټیک ده که نه چې اسباب مناصره به ټول د دوه حالو نه خالي نه وي علمیت سره به جمع کېږي یا به نه جمع کېږي که نه جمع کېږي دا څه پکې وصف ده یکي سبب څه ده وصف ده او که جمع کېږي نو یا به سبب مؤثره وي یا به سبب غیر مؤثره وي که چیرې سبب غیر مؤثره وي نو دا درې شون دي تانیث په الف ممدوده سره تانیث په الف مقصوره سره او جو منتهى الجموع ځکه چې دا غیر مسله مطلب چې اثر پکې نه کی که چیرې دا وسه نه وي که چیرې دا وسه نه وي ما ٹھیک ده کنه بیا هم د غیر مسله پر سبب جوړیږي ٹھیک ده کنه لکه تانیث الف مقصوره او جو منتهى الجموع کدي سره علامت جمع شي ٹھیک ده کنه بیا هم د غیر منصرف پر سبب ده خو کلمات سنوي نو بیا هم د غیر منصرف پر سبب ګرځي ځکه چې دا کای مقام دي سودي ادو دي یو کای مقام دي دو دا ښه کچره سبب مؤثره وي نو به دوه حل خالی نه ده سبب مؤثره محذب وي سبب مؤثره محذا یا سبب مؤثره شرط بوي کچره سبب مؤثره محذوي نو دا دوه شون دي ښه عدل وزن فعل محذا څه مطلب چې سره جمع کېدل وسه جایز دي کله دې په بل سبب اسکارو شي نو بیا هم ټیک ده ټیک ده کنه سبب مؤثره محض مطلب څه ده چې د علامت د دغه سبب سره جمع کېدل جایز وي ټیک ده کنه پته چې کله د علامت په ځای باندې بل څه روشن کنه نو بیا هم د غیر منصرف د پورا سبب ګرځي لکه مثال کې عدل وصف راغله یا وزن فعل سره وصف راغله ټیک ده علامت خو نشته کنه وسه وصف پس کړول بیا هم جوړیږي او یا به د دې علامت سره جمع کیږي او د علامت به سبب مؤثر شرط وي تا سوي شرط به وي ٹھیک ده کنه اے سبب مؤثره محضا کې تموسو وي چې دا به د علامت سره جمع کیږي ٹھیک ده کنه علامت سره جمع کیږي خو کچې علامت په ځای باندې بل وصف پسراوي ٹھیک ده کنه نو بیا هم څه جوړیږي غیر منصرف د پر سبب ګرځي خو کچې علامت هم نسنی او بل سبب هم نسنی نو بیا به د غیر منصرف او سبب نه جوړیږي د سره ښه مؤثر زکه ده مؤثر زکه ده چې کچې دین علامت کټ شي کنه علامت کټ شي نو بیا د غیر منصرف د پر سبب نه ګرځي خو کچې علامت په ځای بل سبب اسکرول نو بیا د غیر منصرف د پر سبب ګرځي او چې کله سبب مؤثر شرط وي نو چې علامت وسوي د غیر منصرف د پر سبب ګرځي خو کچې علامت وسره نه وي نو بالکل د سره سبب نشي ګرځیدلای د سره سبب نشي ګرځیدلای اگر چې بل دوغه پکې وي دوه سببونه پکې وي اگر چې دوه سببونه پکې مثال کې تانیث بتا سره تانیث نه اوجما وغلا مثال کې اوجما ده چې څه اوجما ده علامت پکې نشته او د علامت په ځای باندې بل یو سبب پکې ده بل یو سبب پکې ده نو بیا هم د غیر منصرف د پر سبب نه ګرځي دا رنګ تانیث دا رنګ ترکیب دا ته شرط ده دینه بغیر دا غیر منصرف د پر سبب نه ګرځي په تمهید پوه شو اوس وګوره مخکې وتا عبارت تر شو اوس د مصنف پیای دی عبارت کې چې ان كل ما شرط فيه العالميه هر هغه سبب چې دغه د پر علامت شرط ده دغه پر څه شرط ده علامت شرط ده وکم دي وهو المؤنث بالتاء والمعنوي مؤنث بالتاء لفظي او معنوي والعجمه واجمع والتركيب والتركيب والاسم الذي فيه الالف والنون زائدتان چغه کې الف نون زائدتان وي دغه سلورو کې دغه سلور دی پرا علامت شرط ده کنه ټیک شو او لم يشترط یا شرط ته نه دي یا شرط ته نه فيه
ذالک واجتمع سبب واحد او دا د و سبب سره جمع کیږي ٹھیک ده کنه یو سبب سره جمع کیږي فقط صرف وهو العلم المعدول ووزن الفعل دا دو دي کوم علامه عدل څه شي عدل وزن الفعل ٹھیک شو کنه اذا نكر صرفا چې کله دغه اسباب نکره جوړ شي نو دا به منصرف جوړ شي څه جوړ شي منصرف به جوړ شي ویلې اول څلور کې هو ځکه چې کې پر علامت شرط ده نو شرط پات شول چې نظافت شرط فات المشروط پوه شي په خبره باندې شرط فوت شو کنه نو شرط فوت شول نو مشروط هم شي فوت بشي مطلب چې غیر منصرف دی پر سبب اړه د سره ګرځي نه پوه شو په او دویم صورت کې اسباب مناسب کې صرف یو سبب موجود شول او د و سبب دی وجنا یو سبب دی وجنا یو اسم غیر منصرف نه ګرځي یو سبب دی وجنا یو اسم غیر منصرف نه ګرځي دو سببونه پکار دي یا یو د څه چکای مقام دی دوی او دا وزن فعل او عدل وزن فعل او عدل دا کای مقام دی دو ندی نو لہذا بل سبب سره پکور دا نو چې علم هم تکر شول او بل سبب هم سره نشتا نو په یو سبب باندې پوت شول یو سبب پکې پوت شول نو د دې وجنه په غیر منصرف پر سبب پوینه شو پی ٹھیک ده کنه اسون دا عبارت کې تقریبا ارسه شتاري خاب اذا نكر صرف وسي اما في القسم الاول ویلي په قسم اول کې ځکه فلبقاء الاسم بلا سبب اسم بغیر د سبب نه پوت شول ویلي ځکه چې موږ ویلو چې تانیث هغه پر شرط علامت ده ٹھیک ده کنه چې تانیث علامت نه غیر منصرف پر سبب ګرځي چې علامت اس کني نه غیر منصرف پر سبب نه ګرځي ٹھیک شي کنه اوس تانیث نه تو علامت کټ کړل څه دې کړل نو دا اوس سبب هم پوت نه شول ویلي شرط وکنه اضافه شرط فات المشروط واما في الثاني په دویم صورت کې فلبقائه على سبب واحد وچی یو سبب باندې باقی پوت شول او یو سبب د وجنه یو کلمه غیر منصرف نشي جوړدلای تقول جاءني طلحه وطلحه اخر وقام عمر وعمر اخر دغه کې تاسو په پیدا زده کوی پیدا دا شی د اسم عالم نه بنکره سره جوړو نو دوه صورتونه سوره یو دا چې په اسم علم کې تعمیم پیدا وکړي شي تعمیم عام کو ٹھیک ده کنه سبا کې پیدا وکړو تعمیم پکې پیدا وکړو عام کو څنګه بام کېږي چې مثال کې ایوانومه ده هغه د ډیرو کسانو وګرځي لکه تاسو خلاص ده کنه ټول نومه طلحه وګرځیدله ٹھیک ده نو اوس د طلحه نومه چې ده کنه علم ده کنه نو عام شوله څه شوله عام شوله مو چې جاء طلحه وطلحه اخر رغل طلحه ويبل طلحه نو اول طلحه هم عین وکنه اب غیر منصرف پی ویلین ذکر په کلمیت ده او بل بکی څه ده علمیت ده بل بکی تانیث ده بکی چې ده بکی تانیث ده بکی پوښ په خبره باندې خود دویم طلحه دب منصرف فی ویلی زکه چا نکره ده ټیک ده کنه څه ده نکره جاء طلحه وطلحه اخر وګوره نو فعل طلحه مودي پیش ویل تنوین په ونه ویل زکه چې دا غیر منصرف معین و خدا بل په د نورو کې غیر معین یو طلحه رغلای څه شي غیر معین یو طلحه رغلای دا چې پته نه ګرځي کدا منصرف مو وي غیر منصرف مو نه وي یو صورت ده دویم صورت صدا دویم صورت دا شی علم ویل شي او مراد ته غیر معین شخص وخستل شي علم ویل شي و د مراد څه وخستل شي غیر معین شخص مراد وخستل لکه مو یایو لكل فرعون موسی لكل فرعون موسی او مراد ته خاص ونه خستل شي بلکې عام مراد ته وخستل شي علم ویل شي خود علم نه مراد خاص فرد نه وي علم ویل شي خود علم نه مراد خاص فرد نه بلکې عام می شي لکه مو لكل فرعون موسی
د هر فرعون د فرض شه ده موسی ده نو دې کې فرعون ادنا مراد هغه خاص فرعون مراد نه چې کوم د موسی علیه السلام مقابله کې و د مصر بادشاه و او د موسی نه مراد هغه موسی علیه السلام نه ده چې کوم موسی علیه السلام پیغمبر و او فرعون ته دعوت ته پوره راغلی و بلکې دې مطلب څه ده لكل محق لكل مبطل محقنا ٹھیک ده کنه چې د هر باطل لپاره څه وي حق وي نو په دې کې د فرعون په معنی دی مبطل لا ٹھیک ده کنه او موسی په معنی دی محق ده په یو په خبره باندې نه خاصه ته مراد نه ده اوس فرعون عالم ده کنه او موسی څه ده عالم ده فرعون اسه غیر منصرف ده خو په دې کې به غیر منصرف نه وي په دې کې به غیر منصرف نه وي ځکه چې دینه مو هغه فرعون مراد نه ده ٹھیک ده کنه پوښي ونه شو کې په فائدې باندې پوښوي ها صحیح پوښوي باندې نو دې کې چې تقول جعني طلحه وطلحه اخر نروغل طلحه او يبل طلحه نو دا اول طلحه غیر منصرف ده ځکه چې 200 غونه پکې دي علامت او تانیث خدا دویم طلحه چې دا کنه د منصرف ده ویلي ځکه چې کی سبب تانیث پکې د عام نشته پکې ځکه چې شرط نشته شی شرط نشته بغیر د سبب نه پوتې شول بغیر دی سبب نه پوتې شو وقام عمر وعمر اخر ٹھیک ده کنه نو په عمر خو معرفه ده ویلي ځکه چې معین ده خو دویم عمر انا کړه ده ځکه چې څه ده غیر معین ده نو د ځکه یو سبب شته ده دویم سبب اس کنه شته نو دغه د وجې ځکه به سي د دویم عمر به منصرف بوي پوه نه شوي ها وضرب احمد واحمد اخر ٹھیک ده کنه بل مثال دې ځکه دا ول احمد دا غیر منصرف ده ځکه چې په کلمې د بل بکی وزن فعل لا ٹھیک شو کنه خدای محمد د منصرف وي ښا ویلي ځکه چې وزن فعل هم پکشته کلمې پکې نشته ځکه چې ټول کلاس نو مسله ګرځیدلی و وختي متلحق کړو کنه نو دوی مثال کې ټول کلاس نو شي عمر بشي او په دریم کې بشي احمد بشي ٹھیک شو کنه نو یو احمد خروغله دا معین ده خدای بل احمد غیر معین ده بل احمد غیر معین ده نو ځکه که سوچ وی کنه نو اول مو بغیر د تنوین دا ویل او دویم سم په ټولو مثالونو کې څه وی سره د تنوین مو وی لکه ګوره جاءني طلحه وطلحه اخر وقام عمر وعمر اخر وضرب احمد واحمد اخر پوښ په خبره باندې ها پوښ وكل ما لا ينصرف دې دویمه فائدہ تبینوي دې دویمه فائدہ بینوي چې هر غیر منصرف چې کله دې اضافت وشي چې کله دې اضافت وشي یا په دې باندې الف لام داخل شي په دې باندې الف لام داخل شي نو په دې باندې کسر وتل جایز دي کسر وتل به جایز دي خو تنوین په لفظونو کې په نشرت لای ښا تنوین په لفظونو کې به نشرت لای اگر چې دا مانن دام شي په دې باندې تنوین هم ده مانن په دې باندې شي ده تنوین د خپل لفظونو کې په دې باندې تنوین نشرت لای ویلې ځکه چې مضاف ده کنه او مضاف باندې تنوین نرسي په مضاف باندې تنوین او الف لام په داخل شو کنه او چې الف لام په داخل شي نو تنوین نشي داخله ځکه چې مو ویلې دي نحوی کتابونو کې چې مضاف په تنوین په خپلو کې نشي جمع کېدلای او الف لام په تنوین په خپلو کې نشي دا نشي کېدای چې کلمې باندې الف لام داخلي تنوین هم په داخلي دا نشي کېدای چې کلمه د مضاف په تنوین هم په وي داخلي نو دی وجنه چې د کومې سم اضافت وشي د کومې سم اضافت وشي او د کومې سم د الف لام داخل شي نو دا خو غیر منصرف نه منصرف په حکم کې کی مطلب چې مخکې په کسره نه شرط لای وضو په کسره ارسی بعض نه یعنی تنوین هم پرسی خو تنوین په لفظونو کې نه رسی ها لفظونو کې تنوین نه رسی پوه شو په
وکل ما لا ينصرف او هر هغه شی چې غیر منصرف وي هر هغه اسم چې غیر منصرف وي اذا اضيف او دخله اللام چې کله دې اضافه وشي بل اسم طرف ته او دخله اللام یا داخل شي په دې باندې لام نو فدخله الكسره نو په دې باندې داخليږي کسره نحو مررت باحمدكم ٹھیک ده وبالاحمد دواړه ویل شوی احمد خو غیر منصرف ده کنه وګوره چې لام په داخل شول نو بالاحمد ویل شي یا چې اضافه وشو نو احمدكم ویل شي او کنه دا قاعده ده کنه چې کوم غیر منصرف اضافه وشول یا الف لام په داخل شول نو په دې باندې کسر وتله جائز دی